زما روجه ده او ما موبایل کولو کومه ته پکې دغه خراب خبر را لې یا جنې پکې غاړه کې وبو واچولې او زما هغه ته شهوت راي روجه مشتا کو نه لاړه چې زه موبایل کولاو ماته بربندي ښکارا کی که زه موبایل کولاو ماته فحاشي ښکارا کیږي. نو کاری صاحب تاسو د ټایم یو جهان مننه یو نړۍ مننه نو منې پښتنه په هر ایشو باندې زه ګورم تاسو د چینل د لارې جمعات ته راشم دلته تاسو پسې مونځ کوم په خطبه کې په هر ایشوز باندې خبرې کوي. په ټیک ټاک چې کوم په حاشي روانه ده کم زیاتې روان دي کم نسل تبا کېږي د هغې د لارې چې دي تاسو خاموش د هغې وجه څه ده؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. اول خو شجر به ستا مننه کوم چې ته د فتنې دور کې د داسې یو خلاف دغه راوتې چې عریاني فحاشي بربندي نبی رسول الله مبارک فرمایي چې اخره زمانه کې به داسې یو زمانه راشي چې عریاني داسې ښځې به روزي عاریات مائلات ممیلات چې بربندې به وي که نه او هغه بربندې داسې نه چې بازارنکو سوشل میډیا وګوره تا په خپله چې ووایي چېرې دا کومه فتنه روانه ده او زه ستا ډېره شکریه ادا کوم چې د دې په باره کې ته رالې ورنه ټولو صحافیانو له دا خبره پکار ده. بیا ستا د خبرې جواب له راځم ټولو صحافیانو له پکار ده چې دا میک استعمال کی د دین دپاره استعمال کی او دا ګویا چې د دې فحاشۍ د خلاف په روکتام کې استعمال کی ټول نو دغه رنګې که ته په ما باندې کې نو علما خو څه ووایم زه خو څه نشم ویلی خو د خپل په باره کې ته زما پیج وګوره الحمدلله په هر دریم څلورم بیان کې ما د ټیک ټاک خلاف اواز کړي او زه به تاته یو جمله ووایم چې په دې ټیک ټاک په عریانۍ او فحاشۍ کې زموږ د مسلمانانو ډېر غټ لاس دی ځکه زه تاته یو ووایم چې دا لایک وله څوک ورکوي دا لایک دی له څوک ورکوي دا ګفټونه دې ته څوک ولي دا خلک چا راوستل دلته که ما ورته ګفټ نه ویشته ما ورته دې ته ډالر او دغه نه خېجو لایکونه نه ورکوو زه ورته نه شیر کوم نو خو دا نه مخکې ځي که نه ما ورته مسلمانانو مخکې کوو نو الله دې زموږ ایمانونو ته خیر کړي زموږ د الله ټول مال جان د خپل رضا او دین دپاره قبول او منظور کړي. دا راته ووایه چې کاري صاحب په دې کې دا کومه په حشیش روان ده په دې کې د مولیانو رول په ممبر باندې او په اسمبلی کې هغه څه دی څه ګڼئ هغه؟ نو د مولیانو رول خو په الله دې معافي کوم نشي ویلی ځکه تا ته خو پتې چې د مخکې ورځو کې ما یو ویډیو کړی یو بې غیرته پسې سپی غوندې دی که ته وګورې نو هغه پسې ما هغه د فقیرانو غریبانو ته ډېر سپک ګوري ټیک شو بیا که زه د فحاشۍ خلاف خبره کوم نو دا سپي راپاسي او زما خور او مور کنځي نو علماو ته د خپل عزت ډېر ګران نو په دې وجه باندې د ممبر نه اواز نه کوي چېرې دې سپو ته زه اواز وکړم دا خو پلیته د دې مثال خو داسې لکه سړي چې ډن تکاڼې اولي نو خو پلیتي به راځي که نه د ده په کپړو باندې نو علما د دې وجه نه په ممبر باندې اواز نه کوي خو ما د دې پروا نه ده کړې د چا پروا مې نه ده کړې الحمدلله ما اواز کړی د مولیانو رول دی کې کمزوري نشته او که ادارو ته وګورو نو ادارې هم کمزوري سیاسي دغه د دې خلاف اواز نه کوي. وګورو د جمعې په ورځ د دنیا خلک چې راځي مانځله د دغه اومیانو څه رول دی آیا د دوی په کور کې موبایل نشته یا د دوی په کور کې کشران نشته هغوی دغه څیزونه نه ګوري د هغې خلاف د دې دونه سوچ نه لري چې زما نسل تباه کېږي زما معاشره تباه کېږي. شجر بایي ته اوس وګوره چې ماشوم خبرې هم زده کوي او زه ورته ماشوم کلارو نو دونه ټیبلټ مې وله ورکړی دی چې جاړي نو ټیبلټ وله ورکړم د هغه سترګې که وغړېږي نو په دې تخته باندې غړېږي داسې کور نشته چې هغه د دې شي نه خالي ني ورنه ټول زموږ خویندې میندې دا عریاني او دا بربندي ګوري خو لیکن داسې څوک نشته چې هغه اواز وکړي الا ماشاءالله اونه په څونه صحابیان دي واحد ته ما ولیدې چې ته په دې دغه کې رالې څه دپاره زما ستا د ایمان دپاره چېرې زما د ایمان بچو شو دا شی ته راغلی ورنه دا شی خلکو د ډالرو دپاره استعمال کړه او که ته استعمالې نو پتا باندې هم ډېر خلک تنقید کوي پیله څنګه چې تاسو ووایئ چې د ممبر نه زه کښېنم او خبرې وکړم نو زموږ زنانه زما مور زما خور زما کور والا کنځلې کېږي داسې چې څوک د دې خلاف اواز چې اوچتوي اومیانو له څه پکار دی معاشره کې دي په ګڼ تعداد باندې دي دا وی کم رول دی عوامو له خو پکار دی او اول د ټول نه مخکې چې په سوشل میډیا باندې خو دا شی غلط راشي نو دا بلاک کول پکار دی دا ټولې آیډیانې بلاک کول پکار دی اول خو موږ له لایک او شیر ورکو دا بلاک کول پکار دی او که دا نشي کولی نو خامخا چې احتجاجي یو دغه روزي یو اواز وکي پرزور لکه څنګه چې تا مې کړ اوچت کې چې ټول مسلمانان داسې روزي یو پرزور اواز اوچت کې ان شاء الله د عوامو ډېر طاقت او زور دی او که نه راځي نو زما په شان بنګړي او دغه دیو کې همدا شل دی او بالکل همداسې ده او دا ګوره د مسلمان دا تا چې کوم ګیټ اپ استعمال کړی پښتنو په مخ باندې یو تور دی یو سپېړه ده که پوهېږي چې زه موبایل کولاوم ماته بربندي ښکاره کېږي که زه موبایل کولاوم ماته فحاشي ښکاره کېږي نو الله دې معافي وکړي اخوند او دغه نشي دا ولې د دې عریانۍ د وجې نه نو پکار دی ادارو نه زه علماو نه چې کوم سیاسي لیډران دي او د هغې سلک ډېر طاقت رسیږي نو پکار دی چې هغې د دې خلاف اواز اوچت کړي چې کوم هلک دی نوجوان دی یا کومه پیغله ده نوجوان او هغه دغه وګوري دغه بربندي وګوري دغه خرابې خبرې وګوري او د هغوی سوچ دغه شهوت طرف ته لاړ شي ګڼئ چې هغه په خور باندې په مور باندې یا په داسې رشتو باندې چې نکاح ورسره نه ده هغه په هیله وکړي بس الله دې معافي وکړي دا بعد خبرې خو نه په کار ما مخکې جمعه کې مو ویلي دا کومه درندګي چې شروع ده که اوس وګورې بې غیرتي شوه الله دې معافي وکړي 15 کالو جنکو سره 4 کالو ماشومان سره ریپ کېږي داسې پلیتي او داسې بربندي شوه زه به تا ته ووایم چې یو کس راغلی و چې هغه
ماته وی ما به یو جمله اورید نبی رسول الله فرمایي چې کله رور او خور دغه شي عاقلان بالغان شي د دې کټونه جدا کا نو زما ذهن کې بدار راتل چې نبی رسول الله دا ولي ویلي لیکن د دې نه مخکې یو کس راغلی د جمعات کې ماته چې کاری صاحب د خپل خور سره زناګانې کوم د خپل خور سره زنا شروع شو د خپل لور سره زنا شروع شو د خپل مور نه خلک شهوت پوره کوي نبی رسول الله فرمایي چې انسان عاقل بالغ شي د مور په دغه باندې اوسنی نوجوانان ټول د فحش ګوري د مور په ګېډو په سینو باندې لاسونه راکاږي د خور سره انګته او مستیانه اچي نو د هغه سمر خو به دا اوزي بیا کنه چې دا د خور او لور او مور سره به زناګانې کیږي بیا د دې عریانه او فحشه خو دغه بوزي جرګل مولانا صاحب چې کوم خبره کړې و چې را روان نسل زموږ چې غډم دی بشک او پخاش دی بشک بالکل 100% خبره کړه اوس وګوره چې نوجوانان کم دا کیږي نو ټیک ټاک ته بروزي دغه اول ډانس ویني اول هغه ډانس کوي په ټیک ټاک باندې نو دا به وایرل کیږي نو هغه به ټیک ټاک آی ډي جوړي ته وګوره بالکل حقیقت خبره ده د کې بالکل 100% زه هغه سره متفق یم څه پیغام ورکوي دغه استاد چې کوم تاسو را کوم مرګري فارغ شوی د مدرسونه او بیا تاسو چې کومه تفقه د علماء هغه را روان جمعې په ورځ چې کوم بیان کوي له څه پیغام ورکوي نو شجر بای تاسو څنګه مخکې ماته وی چې راکاري سپته په دې باندې خبره وکړه نو ان شاء الله الرحمن زه حکومت ما نور ټول علماء ته زما پیغام دی چې د دې خلاف رمضان المبارک را روان دي قسم دي د قران په ځای باندې الله دې ما پوکي ایمانونه خدا سي نه دي ټول علماء له پکار دي چې په منبر باندې برپور आवाज وکي ټول صحافیانو له پکار دي چې برپور په د میک باندې د خلاف आवाज وکي او ان شاء الله الرحمن نوجوانانو ته چې د خدای خاطر وکي او د دې قهر او د دې خلاف روچت شي ورنه قسم دي آینده نسلونه به تاسو دا اون پیژنې چې دا د ما خور ده او کدا د ما مور ده یو بل پښتنه لرم زما روزه ده او ما موبایل کولو کومه ته پکې دا خراب خبر را لې جنې پکې غاړه کې وبو واچولې او زما هغه ته شهوت راي روزه مشتا کو نه لاړه روزه خو لاړه چې کله د انزال او شو څا شهوت راغو انزال د او شو روزه د ختم شو ځکه اوس زناګانی دي زب اوه چې انسان ډایرک زنا نشي کول نبی رسول الله فرمای لكل بني ادم حظ من الزنا ګوي چې د انسان هر اندام زنا کی ته اوس په د میډیا کې وګوره سترګې زناکار شو غوګونه زناکار شو لاسونه زناکار شو خپې زناکار شو زما په وجود کې داسې زین نشته چې هغه زنا نه کوي سوچونه زناکار شو بشک نو چې زما استاد دا پاتې شون تاسو خیال زما استاد بروجه پاتې شي بیا